السلام علیکم. پرون مې یو ډیره عجیبه ویډیو وکتله د ریټایرډ زموږ یو فوجي افسر صاحب دی بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه صاحب او هغه په یو انټرویو کې یو انکشاف کړی دی. زما دپاره خوا ډیر د حیرت خبره ده، شاکینګ نیوز دی، ځکه چې تاسو ته پته ده د طالبانو ترجمانو احسان الله احسان او هغه بیا سرنډر کړی وه زموږ د ادارو سره او هغې کې اوس بیا غیب شو پر اصرار طور پر. محمود شاه صاحب اوس اعتراف انکشاف وکړو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه چې هغه آی اس آی والا زغلولی و، په خپله نه و تښتېدلی، زغلولی و او هغه اوس په ترکي کې د فیملی سره پرسکون ژوند تیري. تاسو ته که یاد شي د مشرف په دور کې چې وار ان ټیرر شروع شو او په دغې جنګ کې مشرف صاحب صرف د خپل اقتدار دپاره د امریکې مرګستیا وکړه او بیا یې د امریکې په وینا قبایلي علاقو ته فوج ولیږو. هغې موږ ته ډېر نقصان وکړو او دغې غلطې پالیسۍ، ځکه چې قبایل ډېر محب وطن او هغه مو خپل دشمنان کړه. نو بیا به روزانه دماکې وي او په دې دماکو کې 80,000 پاکستانیان شهیدان شوي چې پای کې فوجیان دي، پای کې پولیس والا دي، پای کې اف سی والا دي، پای کې عام سیویلینز دي، په ګڼ شمېر پکې شهیدان شوي او 100 ارب ډالرو نه سیوا د پاکستان اکانومي ته نقصان شوی او په ټول نه غټه سانحه پکې د آرمي پبلک سکول د ماشومانو وه چې په 144 ماشومان نه علاوه د سټاف ټول خلک پکې ډېر میکسیمم شهیدان شوي. نو د دغې ذمواري هم احسان الله احسان قبوله کړې وه چې دا مونږ کړي او هغه سړی محمود شاه صاحب وایي چې یو کرنل صاحب ته میلاو شوی او هغه سرنډر کړی وه او بیا یې وی چې زه جنرال باجوه راوغوښتم او ما ته یې وی چې دی وایي چې مونږ له څه پیسې راکړې او ما له پروټوکول او سیکیورټي راکړې. نو محمود شاه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه صاحب وایي چې ما ورته وی چې دی د پولیس په ګارډ کې ګرځي، دا به څومره عجیبه خبرې ورکې کوي چې ځي. نو هغوی بیا اوزغلو دا خبره یې کړې، انټرویو ډېره وایرل ده، خو زما دپاره ډېر د حیرت خبره ده چې زموږ د بچو د ملک د تباهۍ د قاتلان دومره په اسانه زموږ خلک پرېږدي. او بیا تاسو سوچ وکړئ چې په ترکي کې دي. نو که تاسو ته یاد شي د ارشد شریف چې کله شهید شوی او په کینیا ته تللی و، د اول دوبۍ ته لاړو بیا کینیا ته لاړو، نو په هغې ورځ باندې डी जी आई एस पी आर से محترم डी जी आई एस आई ندیم انجم صاحب یو پریس کانفرنس کړی چې زمونږ د نوټس نه بغیر نه د ملک نه څوک تللی شي او نه راتلی شي. نو احسان الله احسان ترکي ته رسېدلی د ماشومانو قاتلان، د قوم قاتلان او بریګیډیر صاحب انکشاف ما دپاره ډېر حیرت خبره ده، ځکه چې هر محب وطن پاکستاني په دې خبره ډېر پریشانه وي چې دا مونږ څه پالیسیانې دي او څه کوو. امید لرم چې تاسو به د ویډیو کو د محمود شاه صاحب مو کتلي، کو نه مو کتلي بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه صاحب انټرویو سرچ کې وګورئ او بیا زما غونته افسوس کوئ. نو نور خو څه نشو کولی. الله دې په پاکستان او په پاکستانیانو رحم وکړي. پاکستان زنده باد. خو سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.